ډېرو محترمو مسلمانانو نن داسې بهترینه طاقتوره او اسانترینه وظیفه راته ښیمه انشاءالله. دوه طریقو سره دا وظیفه کیږي. که ستاسو وړوکی حاجت وي هغې دپاره هم کیږي، که ستاسو غټ حاجت وي هغې دپاره هم کیږي او فوراً انشاءالله حاجت پوره کولو والا اسم اعظم دی. او داسې اسم اعظم دی محترمو مسلمانانو چې انشاءالله تاسو بې فکره اوسئ. د چا چې هم حاجت نه پوره کیږي هغه مسلمانانو حاجات په الله تعالی پوره کوي، د هغوی مشکلات په الله تعالی پوره کوي، د هغوی غمونه، د هغوی څومره پریشانۍ دي، وړې دي، غټې دي، د شپې دي، د ورځې دي، هر وخت کې چې دي او هر ټایم دی انشاءالله حاجتونه هم الله تعالی پوره کوي. که چا دا وظیفه وکړله اسانه وظیفه ده، یا قادرو، بس صرف یا قادرو. د دې انشاءالله تاسو دې ترتیب سره دا وظیفه وکئ، په اخلاص یې وکئ، په توجه دهان سره یې وکئ انشاءالله الله جل شانه د ذات نه پوره 100% زما امید دی چې ستاسو به د دې وظیفې سره الله جل شانه حاجات پوره کړي، مشکلات هم الله تعالی اسان کړي، پریشانۍ هم الله تعالی ختم کړي. نو راځئ دا ویډیو را سره پوره واورئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترم و قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو مسافرو، تاسو به روغ جوړ په صحت به الله تعالی مو دغه رنګې روغ جوړ خوشحاله ساته الحمدلله. ګوره د پوره دین خلاصه دا د محترم مسلمانانو چې موږ د الله تعالی نه غواړو او د الله تعالی په راکړی شوي نعمتونو باندې شکریا ادا کوو. د پوره دین خلاصه دا ده چې تا ته کم نعمت میلو دی په هغه نعمت باندې شکر وباسه الحمدلله، او د زړه نه الحمدلله، دماغ او زړه هر څه دې یو ځای کوه. او کم څه چې راته میلو دي په هغې شکر وباسه، او کم څه چې ته نه دي میلو نو هغه د الله تعالی نه غواړه. کله چې انسان د الله تعالی نه غواړي الله تعالی په غوښتلو خوشحالیږي. کله چې انسان د الله تعالی نه غواړي نه امیدي کوي، کله غواړي کله نه غواړي، نو دا انسان هم په خساره کې دی. لهذا هر ټیم او هر حاجت د الله تعالی نه غوښتل الله تعالی په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږي. نو دا وظیفه هم درته ښیمه انشاءالله په دې باندې الله تعالی نه تاسو خپل حاجت طلب کوئ، خپل مقاصد په الله تعالی نه وغواړئ، خپل حاجتونه مشکلات په الله تعالی نه وغواړئ انشاءالله محترمو چې الله تعالی به درته ضرور اسانوي او الله تعالی به د ضرور د حاجت درکوي انشاءالله. 100% امید دی د الله تعالی د ذات نه. که تاسو دا وظیفه په اخلاص سره وکړه، په توجه سره مو وکړه او تاسو روزانه اعتبار سره انشاءالله دا وظیفه کوئ، الله تعالی به ورسره ستاسو حاجتونه پوره کوي. دې وظیفې دوه طریقه کار دی محترمو. لومبنی دا چې یو انسان د نارمل حاجت لري او یو غم لري، یو پریشانی لري او زړه تنګ دی، وایي چې دا حاجت مې الله تعالی پوره کړي، نو روزانه 1100 مرتبه 1100 فیرې به یا قادرو یا قادرو یا قادرو. الله تعالی ستا په دې حاجت باندې قادر دی، ستا په دې حاجت باندې پوهه دی، ستا د حاجت پوره کولی شي. کمی ورسره نشته دی، نه په خزانو کې کمی شته، نه د الله تعالی په علم کې کمی شته او نه د الله تعالی په ورکړه کې کمی شته. محترمو هم او تاسو زما او ستاسو په غوښتلو کې هم کمی دی، زما او ستاسو په ذهن کې هم کمی دی، زما او ستاسو په د الله تعالی نه یعنی امید هم کم دی. نو کله چې امید ته لري او 100% لري نو انشاءالله ستا حاجت په الله تعالی پوره کوي. یو خو 1100 پیرې شو روزانه انشاءالله. یو ټایم وله وټاکه، یو ټایم وله مقرره که او دغه ټایم کې انشاءالله 1100 پیرې یا قادرو. مخکې وروسته ته د برکت دپاره خیر دی، د قبولیت د درجې دپاره 11 پیرې یا 21 کرته درود ابراهیمي وایه. هغه درود کم چې موږ مانځه کې وایو څه شو، یو خو دا شو. خو دې نه بیا هم ته سخت حاجت لري او وایې چې الله تعالی زما حاجت او پریشانی او غم فوراً ختمه کړي او لږو ورځو کې ختمه کړي، نو هغوی دپاره هم انشاءالله د یا قادرو وظیفه ده. خو د هغې طریقه کار دا د محترمو مسلمانانو، دا به تاسو 3125 پیرې وایه 3125 مرتبه به دا وظیفه تاسو انشاءالله په پابندۍ سره کوئ. دې له هم یو ټایم مقرر کړئ، یو وخت له مقرر کړئ چې انشاءالله د روژه ماتي نه پس به کوم، تهجدو ټایم کې به کوم، یا داسې بل یو ټایم له مقرر کړئ انشاءالله دې ټایم کې به کوم، او هر ټایم یې کولی شئ. دا پکې نشته چې دا مکروه ټایم دی او دا دغه ټایم دی، هر ټایم کې انشاءالله دا وظیفه تاسو په اخلاص او توجه او دهان سره کولی شئ. څونه به یې کوئ؟ 3125 مرتبه او دې نه هم مخکې وروسته 21 کرته درود ابراهیمي د قبولیت دپاره
او دا وظیفه د الله تعالی دربار ته د رسیدو په خاطر باندې ان شاء الله مخکې وروسته دې درود شریف وایي. ها کم حاجت دې هم دی د هغې نه پس غواړه وی الله تعالی دا حاجت مې دی، الله تعالی دا پریشانی مې دی، الله تعالی نکاح غواړم، الله تعالی محبت غواړم، الله تعالی قرضونه ختمېدل غواړم، الله په کور کې برکات غواړم، الله په کور کې جنگ جګړه ختمېدل غواړم. کم حاجت دې ستاسو حاجتونه دي او زه هم تاسو دعا کوم چې الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي. اوس مې هم مونځ کو پېشمني وخت دی دا ویډیو ریکارډ کوم، تاسو ته مې ډېرې دعاګانې وکړې الله تعالی کتونکو اورېدونکو ته زمونږ الله حاجتونه پوره کړي، مشکلات یې ختم کړي، الله تعالی پریشانۍ ختمې کړي. تاسو لا هم پکار دی انشاءالله چې ما دپاره دعا وغواړئ. نو ما تاسو به په دې کې فضیلت کې داخل شو چې غایب دپاره الله تعالی دعا قبلي. تاسو ما نه پیژنئ، زه تاسو نه پیژنم، لهذا تاسو دعا زما دپاره، زما دعا ستاسو دپاره دا الله جل شانه قبلوي، ځکه چې دا دعاګانې دا محبت دا د الله تعالی دپاره دی، دا د الله تعالی د دین دپاره دی او الله تعالی د ټولو مسلمانانو ته ډېر خیرونه ورکړي، الله تعالی ټولو مسلمانانو ته ډېرې خوشحالۍ ورکړي، د دواړو جهانونو کامیابۍ د الله تعالی ورکړي، ټولو مسلمانانو ته د الله تعالی اتفاق اتحاد نصیب کړي، الله تعالی د ټول امت یو موټی جوړ کړي. محترم مسلمانانو دا دعاګانې هم کوئ، کم ځای کې هم چې تاسو اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ. جزاک الله خیر، احسن الجزا فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله د لوی الله جل شانه په نوم باندې مسپارم، هغه کریم الله، هغه رحیم